بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم صرف 14 نمبر درس دی او باس د فعل ماضی ګردانونو طریقه پرونی ذکر مخکینی درسونو کې اوس په ان شاء الله همدا باس اثبات فعل ماضی معروف نه به یو څو صيغې مونږ جوړو ان شاء الله چې زموږ د فعل ماضی ګردان د طریقه زده شي د اثبات ولا او ان شاء الله هغه نه پس بیا مونږ د کتاب مطابق چلیږو خیر سره. اوس مونږه د مذکر غائب صيغه وایو دلته کې ورته غائب ولیکو واحد مذکر. نو ګورئ چې مونږ اوس نن یو ضربه ګردان واخلو. ضربه معنا ده په دې کې یو هو ضمیر فاعل دی مونږ تخکاری نه هغه کې پټ دی او دا دوا ضربه دا فعل دی. نو اول به مونږ د هو ضمیر فاعل معنا وکړو. هغه یو مذکر غائب دا د هو ضمیر فاعل معنا شو دا دومره. اوس د فعل معنا دا وهل. نو وهل وکړه نو دا موږ سره د فعل معنا شو وهل وکړه او ماضی ور سره موږ لیکو یعنی په تیر شوی زمانه کې نو ګورئ جی د ضربه معنا را هغه یو مذکر غائب وهلو کړه په تیر شوی زمانه کې. اوس مونږ ځان دلته کې تسنیه اخلي. تسنیه مذکر غائب دا تسنیه مانسا عمدا دوا ضربه ده د سره صرف یو الف زیاتی کا الف پکې زیاتی کا نو د تسنیه مذکر غائب شو. نو د کې یو مونږ سره هما ضمیر فاعل دی او دا دوا ضربه را سره فعل دی. دا دوا ضربه فعل به موږ سره تر اخره پورې 14 صيغې پورې چلی. نو موږ به اول د هما معنی وکړو هغه دوا مذکر غائب او د دوا ضربه فعل معنی دا وهل وکړه او په تیر شوی زمانه کې دا پکې ماضی شو. دا ماضی په تیر شوی زمانہ کې دا موږ سره ماضی شو. دا د ماضی معنی شو. ماضی معنی تیر شوی زمانہ. اوس موږ جمع مذکر غائب صيغه اخلو. جمع مذکر غائب نو موږ عمده دوا ضربه واخلو او دې سره به واو ساکنه الف او دا مخکې به دا با باندې پیش ولګو. نو ضربو کې هم ضمیر فاعل دی هم پکې ضمیر فاعل دی او دا دوا ضربه فعل دی. دا فعل هم سره دا دوا ضربه دا درې چې کوم حروف دي دا تر اخره پورې موږ سره چلی د فعل دا. نو دا دوا ضربه دا هم ضمیر معنی دا هغه ټول مذکر غائب هغه ټول مذکر غائب وهل وکړه. د دوا ضربه معنا له وهل وکړه او په تیر شوی زمانہ کې دا موږ سره ماضی شو. هغه ټول مذکر غائب دا د هم ضمیر معنا شو. بیا د وهل وکړه دا د ور سره دغه معنا شو د فعل معنا شو او دا په تیر شوی زمانہ کې دا سره د دې ماضی معنا شو. ٹھیک شو جی. اوس موږ د مؤنث صيغه اخلو. مؤنث نو اول موږ واحد مؤنث واخلو. واحد مؤنث غائب واحد نو دا دوا ضربه دا به موږ ځان سره اخلو او دلته ور سره د مؤنث لپاره تا ساکن لګو. نو دې کې هي ضمیر فاعل دی او دا دوا ضربه را سره فعل دی. نو هي ضمیر معنا نه هغه یو مؤنث غائب او د فعل معنا نه د دوا ضربه معنا نه وهل وکړه. د دوا ضربه معنا نه وهل وکړه او د هي ضمیر معنا نه هغه یو مؤنث غائب. ٹھیک شو جی.
او دا د دوه درابه معنا شو او په تیر شوی زمانه کې په تیر شوی زمانہ کې دا را سره د ماضی معنا شو ماضی ٹھیک شو جی نو ضربت معنا را هغه یو مؤنث غایب وهل وکړه په تیر شوی زمانہ کې اوس موږ تسنیه اخلو تسنیه مؤنث غایب اخلو نو دا دوا درابه واخلو تا الف زبر تا اور سره لګو ضربتا نو د دې کې دا هما ضمیر فاعل دی او دا دوا درابه پکې فعل دی دا هما ضمیر فاعل معنا باول کو هغه دوا مؤنث غایب د فاعل معنا د وخل وکړه او په تیر شوی زمانہ کې تیر شوی زمانہ کې دا پکې د ماضی معنا شو د دې ماضی اوس موږ جمع مؤنث غایب اخلو همدا دوا درابه دا بواخلي دا باب ساکن کې او دلته ونون ورسره ولګي نون مفتوح ورسره ولګي ضربنا معنا په دې ضربنا کې هن ضمیر فاعل دی هن ادا دوا درابه پکې فعل دی دا هن معنا هغه ټول مؤنث غایب او د فعل معنا را وهل وکړه پتی رشوی زمانہ کې پتی رشوی زمانہ کې دا موږ سره د غایب شپږ صيغې شوې ان شاء الله پورا گردان لیکو اول موږ سره د غایب شپږ صيغې شو واحد مذکر غایب تسنیه مذکر غایب جمع مذکر غایب بیا واحد مؤنث غایب تسنیه مؤنث غایب جمع مؤنث غایب ضربه معنا د هغه یو مذکر غایب وهلو کړه په تیر شوی زمانہ کې ضربه هغه دوه مذکر غایب وهلو کړه په تیر شوی زمانہ کې ضربو هغه ټول مذکر غایب وهلو کړه په تیر شوی زمانہ کې ضربت هغه یو مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې ضربتا هغه دوه مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې ضربنا هغه ټول مؤنث غایب مدد کو په تیر شوی زمانہ کې نو دا موږ سره شپږ صيغې دا د غایب وشوي اوس په ان شاء الله شپږ صيغې د حاضر هم لیکو او بیا ور سره دوه صيغې د متکلم په دې ترتیب باندې لیکو ان شاء الله خلی اوس موږ د مذکر حاضر او صيغې لیکو موږ اول واحد مذکر واخلو واحد او مذکر غایب نو واحد مذکر حاضر بدل دلته کې اوس لیکو حاضر نو ګورئ جی موږ سره موقع دوا درا او با دا با په ساکن کې د سره به تا زبر تا ولګي نو ضربتا پدې کې انت ضمیر فاعل دی انت ضمیر پکې فاعل دی او دا دوا درا پکې فعل دی اول به انت ضمیر فاعل معنا ورکې تا یو مذکر غایب وهل وکړه د فعل معنا وهل وکړه د غایب پورې د انت فاعل معنا شو دا حاضر خلی د انت ضمیر فاعل معنا دا یو مذکر حاضر او د فعل معنا د وهل وکړه او پتی رشوی زمانہ کې اوس په عمدہ دوا درابه واخلو او توما باور سره ولګو ضرب توما پدې کې انتما ضمیر فاعل دی او دا دوا درابه پکې فعل دی دا انتما ضمیر فاعل معنا باولو کې د دې معنا تاسو دوانو مذکر حاضر او فاعل معنا له وخلق پتی رشوی زمانہ کې
دا موږ سره د ضربتما معنا شوه. اوس موږ دغه دوه ضربا دي او په دغه کې به موږ انتم ورسره ولګو. دوه ضربا دا با به ساکن دي او تم به ورسره ولګي. ضربتم نو په دې کې انتم ضمیر فاعل دی او دا دوه ضربا پکې فعل دی. د دې انتم ضمیر فاعل معنا به اولو کې تاسو ټولو مذکر حاضر او د فعل معنا بیا وکړه وخل وکړه او په تېره شوې زمانه کې په تېره شوې زمانه کې دا سره د حاضر ضربتا ضربتما ضربتم ضربتا ضربتما ضربتم ضربتا تاسو تا یو مذکر حاضر وخلو کړو په تېره شوې زمانه کې. ضربتما تاسو دوه مذکر حاضر مدد وخلو کړو په تېره شوې زمانه کې. ضربتم تاسو ټول مذکر حاضر وخلو کړو په تېره شوې زمانه کې. ضربتا ضربتما ضربتم ضربتا ضربتما ضربتم ضربتا ضربتما ضربتم. اوس په د مؤنث حاضر واخلو. مؤنث حاضر نو دې کې به اول نمبر صيغه واخلو. واحد مذکر مؤنث حاضر. نو دا ضربت چې دی کنه دا به بس ضربتی کې ضربتی. نو دې کې انت ضمیر فاعل دی او دا دوه ضربا پکې فعل دی. نو اول باندې انت ضمیر فاعل معنی کی تاسو دا یو مذکر حاضر او د اوس د فعل معنی کا وهلو کړه او بیا پکې ماضی معنی کا په تېره شوې زمانه کې تېره شوې زمانه کې. بیا تسنیه واخله. تسنیه مؤنث حاضر ضربتما ضربتما کې انتما ضمیر فاعل دی. انتما فاعل او دوه ضربا پکې فعل. نو اول باندې انتما ضمیر فاعل معنی او کې تاسو دوانو مذکر حاضر او اوس د فعل معنی او وهلو کړه په تېره شوې زمانه کې. او بیا جمع مؤنث حاضر دی واخله. ضربتن ضربتن په دې کې انتن ضمیر فاعل دی دا پکې فاعل دی او دوه ضربا پکې فعل دی. نو اول به د انتن معنا او کې تاسو ټول مؤنث حاضر او بیا د فعل معنا او وهلو کړه په تېره شوې زمانه کې. دا موږ سره 12 صيغې شوې. دوه دلته کې د متکلم لیکو او ضربتو معنا ده په دې کې انا فاعل دی انا ضمیر پکې فاعل دی او دا دوه ضربا پکې فعل دی. اول به انا ضمیر فاعل معنا وکي ما یو مذکر یا مؤنث دا خو د انا معنا شو او د فعل معنا وکړه وهل وکړه په تېره شوې زمانه کې. او بیا به ضربنا کې نحن فاعل دی او دوه ضربا پکې فعل دی. اول به نحن فاعل معنا وکړي مونږ دوه یا ټولو مذکر یا مؤنث مدد نا وهل دوه ضربا معنا وهل وکړه په تېره شوې زمانه کې.
نو دا موږ سره پورا ګردان شو. اول دا غایب صیغې یاد کو. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ضربا هغه یو مذکر غایب وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربا هغه دوه مذکر غایب وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربو هغه ټولو مذکر غایب وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربت هغه یو مؤنث غایب مدد وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتا هغه دوه مؤنث غایب وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربنا هغه ټولو مؤنث غایب وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتا تا وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتما تاسو دوه وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتم تاسو ټول وخلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتی تا یو مؤنث مدد وهلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتما تاسو دوه وهلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتن تاسو ټول مؤنث غایب تاسو ټول مؤنث وهلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربتو ما وهلو کړه مذکر یا مؤنث په تیر شوی زمانه کې. ضربنا مونږ یا ټولو مذکر یا مؤنث وهلو کړه په تیر شوی زمانه کې. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. نو دا 12 صيغې شوې او په دې باندې خو خواري وکړو، مهنت وکړو. دا زموږ سره باس اثبات فعل ماضي معروف شوې. ان شاء الله د دې نه پس به موږ باس نفي فعل ماضي معروف صيغې ان شاء الله وایو. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.